الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی الله عنه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې مال د شپږو خبرو ضمانت راکړي زه هغه د جنت ضمانت ورکوما. یعنی کم مسلمان چې د دین د ضروری ارکانو سره دا شپږ خبرې په خپل ژوندۍ کې راولي نو زه هغه د جنت ضمانت ورکوما. صحابه تاسو کو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه شپږ خبرې کمی دي. حضور صلی الله علیه وسلم شپږ خبرې ارشاد او فرمایله. اوله خبره حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد او فرمایله کله چې تاسو خبرې کوئ نو د خپل جبه حفاظت کوئ، دروغ موایي، د دروغ نه خپل جبه ساتئ. او کله چې تاسو د چا سره وعده وکئ د وعده خلاف ورزي مکوئ، وعده پوره کوئ. دریمه خبره حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد او فرمایله په امانت کې خیانت مکوئ. کله چې څوک تاسو سره امانت کی دي تاسو کوشش کوئ چې هغه ما امانت هغه ته پوره ادا کړئ. او بیا حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل د خپل سترګو حفاظت کوئ. کوم شیزونو ته چې الله تعالی قتل حرام کړی دي هغه ته مګورئ. د کوم شیزونو نه چې حضور صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده، یعنی کوم شیزونه چې په شریعت کې ناروا دي، ناجایز دي، هغه ته مګورئ. او بیا حضور صلی الله علیه وسلم پنځمه خبره دا ارشاد فرمایله چې د خپل شرمګاه حفاظت کوئ. او شپږمه خبره حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد او فرمایله چې چاته نقصان مرسوي، ستاسو د لاس نه چاته نقصان ونه رسی، دا خپل لاسونه دا ساتي چې د دین چاته مسلمان ته نقصان ونه رسی. او بل حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. په حقیقت کې مسلمان هغه سړی دی د چا د لاس نه او د جبې نه چې بل مسلمان محفوظي. نو حضور صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې دا شپږ خبرې ارشاد فرمایلی دي او په دې باندې حضور صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت ورکړي دي. هر مسلمان جنت ته تلل غواړي نو هر مسلمان لپاره دی چې دا خپل زندگی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم د دې شپږو خبرو مطابق جوړه کی او دا شپږ خبرې په خپل زندګۍ کې راولي.